خپل ځان د رمضان آخره پورې چې اتقم من النار اشره ده دې اشرې کې په آخر کې د ټولو مسلمانانو چې لږ شان ته زړه کې توبه ده الله به د هغې د مغفرت اعلان کوي او ستا او زما زړه کې توبه را نغله د توبې حقیقت را نغلو الله پاک پیغمبر ته الله جبرائیل وای الله وای په دغه سره د لعنتي چې خپل ځان رمضان آخر کې په خپل خدای نو بخلو پیغمبر خاموش و جبرائیل ورته وای الله پاک وای آمین وایا پیغمبر آمین وای الله حکم دی جبرائیل به دعا کوي باقي پیغمبر آمین وای چې دغه سړي دومره د رحمت او د مغفرت په سیندونو او سمندرونو کې ځان نو بخلو ګناهونه پاک نشو الله نه توبه نه وغوښتله په د دې لعنتي لعنت نه خدای هم ته خفا پیغمبر هم ته خفا فرشته هم ته خفا کائنات هم ته خفا خالق هم مخلوق هم دواړه خفا فاین تذهبون چرته بځو دې دپاره نن ډېر په اختصار سره اوس وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله خدایا موږ نقل کولی شو ډېر ګناهګاران یو زموږ د نقل په اصل بدل کې درېمه خبر جبرائیل پیغمبر ته په درېمه پوړۍ ورته وایي جبرائیل تیسری پوڑی پر جو ما قدم کے خودو ما آمین ہوئے طالبانوں صحابہ کراموں میرے جان نثار وفادار وفاشیار عاشقانوں پیغمبر خپل سامعین تو وای حاضرین ہوتا جمعه حاضرین تو وای جمعه روز دکنا درم پوڑی بخبه کے خدا پیغمبر تخوینا آمین ہو تو دیس تپوسو گوولے پیغمبر و جبریل تو مخمخ بلاورو اللہ پاک فرمائی پیو کس باندے مور و پلار جوندیو دوارا یا یو پکے جوندیو او بل پکے مرو والدین پا جوند کے او پا رمضان کے موجود او قتل یا پا دو کے یو اولی دلو او بیا دا غی پا جوند کے دا سے عمل چه مور پلار خوشحال شي دا سے قدم چه دا مور پلار دعا کے برخه جوڑ شي دا نو کو او پلار تے خپل آلو او دا زان پہ نو بخلو مور تے خپل آلا او دا زان پہ نو بخلو اللہ پاک فرمائی پا دے زوی پا دے اولاد لعنتی وایا آمین پیغمبر ہوئے چه ما آمین ہوئے خلقا اوس اندازہ خلائی کہ مور پار مملہ دی ازان مو ندے بخلے دا غینا دا غی حق مو ندے ادا کرے مرگ نہ پس ایصال ثواب کوئی قرآن تلاوت کوئی ایصال ثواب کوئی دعائیں مغفرت کوئی ایصال ثواب کوئی نوافل کوئی ایصال ثواب کوئی درود شریف آئے ایصال ثواب گئے اور ځان پہ او بخی اللہ پاک فرشتہ جبرائیل راولے گلا پیغمبر تو آیا چه مور پلار جوندی مندک لل یا یو جوندی مندک ہو اور ځان پاغی نو بخلو مور پلار تے خپل اردوالا یا یو پدخ کس دلانتی فرشتے ہوئی پیغمبر تا تم آمین ہوایا جبرائیل ورطا ہوئی تم آمین ہوایا پیغمبر پہ آمین ہوئے حکم اللہ ورکائی جبرائیل پیغمبر رسائی پیغمبر پہ آمین ہوئی کیا باقی رہا چرتا بجو دے پارا دا مبارک ہمیاش دیا لا پہ کے وقت پہ کے دیر دے توبو کئی اور خدینا مغفرت احتمام ہو کہ اللہ پاک ٹوٹو بخی درم خبر حالات دیر نازک دی عالمی سطح باندے مونگ مسلمانان پیزا پنجوست ملکون ایو 55 ممالک دا مسلمانانو خ طاقت خ قوت خ تیل خ وسائل خ مالدارا لیکن دا بیت المقدس دا آزادی غم چا سر نشتا دا یہودیانو یلغار دا غم چا سر نشتا پیزا اویا کالا اوشول فلسطین او دا غزے مسئلہ روانہ دا امریکہ یہود و نصارہ چسوئی اغسے کی گی لیکن مسلمانان غافل دی یہ صحیح قدم ہو سپورے ندر آگلے کہ منگا حالتا اسرائیل تا شکست ورگو اسلامی حکومت قائم سو دغا حال دا فلسطین دے دغا حال دا غزہ دے دغا حال امریکہ و برطانیہ دا اقوام متحدہ و دا غیب پیروکاران طول بیائی او دا شوی دی او مسلمانان ہوتا او دا
اویا کال او 15 اویا لکېږي اویا کال کېږي چې فلسطین مسلمانان په جنگ دي په جهاد دي په جګړو کې دي او دشمن الغار دی او د غریبانو باندې وال کېږي شهیدان کېږي 15 اویا کال وشول جهاد شروع دی خفګان خبره نه ده ان شاء الله الاسلام یعلو ولا یعلى اسلام به غالب راځي اسلام مغلوب کېږي نه دا آیتونه په دې درته وې چې رمضان آخر دی زړه مو بدل دی که نه زړه کې د امت غم شته او که نه زړه کې د بیت المقدس د حفاظت میشن هغه جذبه شته او که نه دا خبرې زړه کې راولی وإذ زاغت الابصار داسې وخت هم وګورئ چې کله جنګونه رالل قتل و غارت رالو یهود و نصارا غلبه وکړه او یلغار او جګړې وکړې زاغت الابصارو خلکو سترګې کلو کلو پاتې شوې دا بمباري ده دا میزایلونه دي دا جهازونه دي دا لښکرې دي دا تورې دي دا ګولۍ ده او دا میزایل دی وبلغت القلوب والحفاجر او د دوی هغه زړونه هغه دا بالکل مرۍ ته رال او وتلو بد حالو وتظنون بالله الظنون تاسو هغه وخت کې مسلمانانو ستاسو مشرانو هغه وخت کې قسم قسم بدګمانیو کې مبتلا شول په ظن کې مبتلا شول ګمانونو کې مبتلا شول مدد به کله راځي نصرت به کله راځي الله به لښکرې کله رارهږي فرشتې به کله راځي تماشه جوړه شوه هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا مسلمانان ابتلا کې واچول شول امتحان کې واچول شول او امتحانونو کې واچول شول خلک په خپل حال کې وزلزلوا زلزالا شدیدا سخت زلزلے پر آلے لرزے پر آلے حملے پر آلے طوفانوں پر آلے بدماشانوں پر آلے اور منافقانوں بوے کم دے مدد اور کمزور ایمان خلق والا بوے مدد کم دے منافقان مرض ہو اغوی دا خدای غوادت سشوا اور دا رسول غوادت سشوا بس ټوله دوکه وه هغې بداوې دا سوره احزاب مضمون دی نن هم نقشه دا ده فلسطین کې مسلمانان لږ دي په غزه کې مسلمانان لږ دي ټوله دنیا وایي دی غلط کار وکړو که نه 15 اویا کاله په آرام پراته او خپل دشمن ته موقع ورکړه اول قدم خدای اخیستلی دی او ټول فلسطین یې تباه کو منصوبه دا وه پس منظر کې ارادې دا وې فیصله دا وه د مغرب هم د مشرق هم د شمال هم د جنوب هم اقوام متحده امریکا برطانیه او ورسره د انګلینډ او زموږ منافق حکمرانان د اسلامي ملکونو 50 اسلامي ملکونه دي د هغې ټول منافق حکمران ورسره و دوی اوس فیصله کوله چې بس موږ اسرائیل ومنلو اسرائیل تسلیمو اسرائیل خبره منو څه وایي هغه ځای به کوو امریکا چې وایي کوو به برطانیې چې وایي کوو به یهود چې وایي کوو به اسرائیل چې وایي کوو به بس امریکې په وینا دا ټول یو ځای شوي او لس ورځې پسې اسرائیل سره معاهدې کولې او مسلمانان په بل بخت اړول دا منځ کې حماس والا راوچت شول دغه بربادۍ تباه کوي او اچانک داسې راودانګل چې هغه سل کاله د ګنده او مذموم ارادوں نه په شا کړل اوس هم په ښه ولاړ دي کٹ دیں گے ٹکڑے کرا دیں گے اور اپنے جسم گدرے کٹوا دیں گے لیکن پیارے پیغمبر کا جہاد نہیں چھوڑے نہ هغې دغه پروګرام دی منصوبې ورختمې دشمن ته منصوبه ور ختمه کا لاره ورته بند کا اوس په هغې لاره بنده اسرائیل او یهود او نصارا چې دې مقام ته راځي چې کوم مقام نه دوی په شا شوي دي په دې به صدۍ نور هم لګي مسلمانان عالمان طالبان حافظان قاریان مجاهدین هغې ټولو فیصله کړې ده